په کور کې ډېر زیات اختلافات دي، څه وکړو؟ اختلافات دي بس حل یې کړه. بس ګوره یاد ساتئ چې کله انسان یو څیز کنټرول کړي اختلافات ختم شي. دا څیز چې انسان کله کنټرول کړي اختلافات په خپله ختم شي، بغض ختم شي، حسد ختم شي، کینه ختم شي، دشمنی او عداوت دا ټول څیزونه ختمیږي یو څیز په کنټرول کېدو. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مبارک د خپله ژبه داسې ونیوله، داسې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایل یا رسول الله د ژبې د وجې خلک به الله جل شانه نیسي. نبی علیہ السلام فرمایل چې ای معاذه ته ما ته ډېر هوښیار ښکارېدې، تا ته پته نشته زه چې لاړم ما د جهنم وزټ کړی و که نه د معراج په شپه باندې جهنم ته ما ولیدو، نو جهنم کې اکثر خلک ما الټه ولید د دې ژبې د لاسه. دا دومره خطرناک سي. ځکه عربیان وایي من صمت فقد نجا، او بعضې ما خو د حدیثو په کتابونو کې نه دی لیدلی، خو کیدای شي حدیث وي ځکه مفهوم یې بالکل د حدیثو موافق دی. نو حدیث مې نه دی لیدلی خو کتابونو کې مې لیدلي دي چې من صمت فقد نجا. چا چې څونه خاموشي اختیار کړه دومره به دی په نجات کې، چا چې څونه خاموشي اختیار کړه دونه به دی په نجات کې. یاد ساتئ چې دا خبره هم غلطه ده چې حق خبره به سړی پټوي. کوم ځای چې د حق د ویلو وي هلته خلک حق وایي، خو د حق د ویلو خپله یو طریقې ښه په خولې پورې څوک سپي نه تړي. په خولې پورې د حق ویلو دا مطلب نه دی چې په خوله پورې به سپی وتړي. د حق ویلو دا مطلب دی زموږ والد محترم رحمت الله علیه وفرمایل چې د حق خبرې دپاره 3 اصول دي. یو دا چې خبره به هم د حقي، دویم دا چې هغه موقع او ځای به هم حقي، او دریم چې ستا طریقې کار به هم حقي. مونږ خو وایو حق را بغوا راوله، نه دا خبره غلطه ده، دې ته حق نه وایي، دې ته خو بدماشي وایي. کله چې اختلافات د ختمېدو دپاره خپله ژبه کنټرول کول یوه. دویمه خبره دا ده چې کور کې نفرتونه وي، د محبت دپاره بیا انسان یو مجربه نسخه ده، هغه ټول کور والدي د یا ودودو د دې ذکر د ډېر زیات کوي ښه، نو محبت به پیدا شي په کور کې.